د مولانا صاحب د پارټۍ یم د مولانا صاحب د پارټۍ باندې د 13 کالونو د الزامات چې په ډي ای خان کې ځمکې اغستې دي. تاسو به د ډیزل د نوم اورئ چې ډیزل پرمټ اغستې دی. نو پرمټ څه ته وایي؟ پرمټ د څه لفظ دی؟ پرمټ د پرمیشن نه وتی دی که نه؟ پرمټ دا د انګریزي لفظ دی. پرمیشن ته اجازت نامه. نو چې اجازت نامه دا به وربل خو نه که نه، ریټن کې به که نه. نو په ریټن کې چې د دې تحریک انصاف په دې صوبه کې 9 کاله حکومت پاتې شو، په وفاق کې سکم 4 کاله پاتې شو، دوی د مولانا صاحب متعلق یو 2 ګوتې دستاویز راوړو او موږ د مولانا د کور نه خورو. که دیو مولانا غل ثابت کو، السلام علیکم، مولانا صاحب خپل مخزي موږ به خپل مخرجو. زمونږ دا خواهش دا دی چې مولانا صاحب که پرس که غل دی، مولانا صاحب غلا کړی دا، اول عدالتي فیصله د مولانا صاحب سره او وروسته د نورو پارټو سره وکړي. او دا زموږ لپاره د اعزاز خبره ده چې تاحال د دې نننۍ ډیټه پورې د مولانا صاحب په پارټۍ کې د مولانا صاحب نواله او د کلي د جرنل کونسلر د یوت کونسلر پورې لا څوک عدالت ته په کرپشن کې نه دی مخامخ شوی. د دې لپاره د دې نور بل غټ اعزاز شي. او پی ټی آی د پارټي 3 کال حکومت هغه وکړو، د عمران خان نواله د کونسلر پورې ټوټل پغلا کې پلیت دي، ټوټل پغلا کې ککړ دي. دا یو کس نه، دا خو که د فیصلې چته د انصاف شوی او د عدالت ته ازادي میلاو شو، تاسو فیصلې وینئ او که د دیو د غلا قصې د واورېدې نو غوږونو ته به لاس کې چې دام لا غلا ده. دا نور ټوټل سیاستدانان به پې وبخې. بل اخرنۍ خبره کوم، ستاسو وخت مې ډېر واغستو. موږ ته عمران خان دا خبره په یاد کړو چې پاکستان باندې 24,000 ارب قرضه وه. بیا د زرداري د دور پورې، د نواز شریف د دور پورې 29,000 ارب قرضه شوه. هغه کیلکولیټر د عمران خان نو ورک شوی دی، هغه حساب کتاب کاته ته ورکه شوی ده. هغه اوس د قرضې ذکر نه کوي. تاسو اوس پته شته پاکستان باندې موجوده قرضه څو ده؟ 54,000 ارب.